وینو سو قرباني څومره هم مالونه دي دود څومره عمرونه پکار دي تاسې یو شي څښلي څومره دغه څاروی دومره څومره عمر به پکار وي نو قرباني څاروو عمرونه معلوم دي دغه نه څه عمرونه کم وي نو هغه باندې بیا قرباني نه کېږي اوس راشئ اول وښه یا وښی دې دپاره ضروري دی چې دی به 5 کالو دي وي وښه یا وښی دې دپاره به څومره ضروري وي عمر 5 کاله به ضروري وي یا غوا شوه دغه شان مخه شوه کټی شو نو دو عمرونه 2 کاله عمر ضروري دی 2 کاله څه کم وي که غوا وي صحیح ده یا مخه وي یا کټی وي صحیح ده نو 2 کاله عمر ضروري دی که 2 کالو نه یوه ورځ هم کامه وه نو قرباني نه کېږي صحیح ده دغه شان وزه شوه یا پسه شو دې دپاره 1 کال عمر ضروري ده وزه شوه یا پسه شو دې دپاره به 1 کال عمر ضروري دی 1 کال ورباندې خامخا به تېر شوی صحیح ده دغه شان ګډ شو دې دپاره هم 1 کال ضروري دی خو علماو لیکلي دي که چېرې دغه ګډ دغه ګوډورې شپږو میاشتو وي شپږو میاشتو او ښه څورګي وي د کال معلومېدلو پته ورته نه وي شپږو میاشتو وي خو دغه ښه څورګي بیا ورباندې هم څه شی کېږي قرباني کېږي خو شرط دا چې څورګي وي داسې لګي چې دا د 1 کال دی اگر چې دغه شپږو میاشتو وي اوس عمر یې پوره شي نو د غاښونو راوتلو اعتبار به نه وي که چېرې دې 2 مخه غاښونه راوتلي نه وي او دې عمر پوره وي نو دې باندې هم څه شی کېږي قرباني کېږي اوس به هغه عیبونه چې دغه په وجه باندې څاروي باندې قرباني ناجایز دی په مال کې کوم داسې عیب راشي سمغه د وجې نه هغه مال کې هغه څاروي کې قرباني څه شی کېږي ناجایز کېږي دا ته مختصر بیانوم اول دغه دی څه قرباني دغه مال داسې ګډ وي چې قرباني ځای ته نشي تللی کوم څاروی چې داسې ګډ وي چې حلالولو ځای ته نشي تللی نو داسې څاروي باندې قرباني ناجایز ده همدارنګې کوم څاروی چې په یو خپه باندې داسې ګډ وي چې دغه 3 خپې لګوي یا دا ګډه خپه نشي لګولی یا یې لګولی شي خو جسم وزن نشي برداشت کولی نو داسې څاروي باندې هم قرباني څه شی دی ناجایز دی خو یو شو ناجایز دی نه کېږي صحیح دی دویمه مسله چې یو قرباني باندې 2 ښکرونه یو ښکر بیخي مات شوی مکمل څه وینه یو ښکر یا 2 ښکرونه بیخي مات شوی وي نو دې باندې هم قرباني څه شی دی ناجایز دی البته کوم څاروی چې پیدایشي ښکرونه یې نه وي پیدایشي ښکرونه یې نه وي یا یې وي خو معمولي غاندې مات شوي وي مکمل بیخ نه مات شوي نه وي نو داسې څاروي باندې قرباني بیا جایز ده صحیح ده درېمه چې کومې قرباني کومې څاروي غږونه پیدایشي مکمل نه وي یا درېمه حصه یې کټ شوی وي نو داسې څاروي باندې هم قرباني څه شی دی ناجایز ده صحیح ده که نه ناجایز ده صحیح ده غږونه یې پیدایشي مکمل نه وي صحیح ده که نه یا وي خو درېیمه حصه یې څه شی وي کټ شوي وي نو بیا هم په دې باندې قرباني څه شی دی ناجایز ده البته که لږ شان دی کټ شوي وي صحیح ده که نه یا درېیمې حصې نه کم کټ شوي وي نو په داسې څاروي باندې قرباني بیا څه شی دی جایز ده پوهېږئ که نه ورباندې صحیح ده که نه څلورمه چې یو څاروی صحیح ده ړوند وي یا یوه سترګه درېیمه حصه نظر یې ختم وي صحیح ده که نه ړوند وي مکمل ړوند وي صحیح ده که نه یا د یوې سترګې درېیمه حصه یې نظر ختم شوی وي نو داسې څاروي باندې هم قرباني څه شی دی ناجایز ده صحیح ده
البته که درېیمې حصې نه یې کم نظر ختم شوی وي نو بیا د دې باندې قرباني چې شه دی جایز دی. صحیح ده. پنځمه مسله چې وي قرباني پوزه مکمل یا درېیمه حصه یې کټ شوی وي، پوزه مکمل کټ شوی وي یا یې درېیمه حصه یې کټ شوی وي نو داسې څاروي باندې قرباني ناجایز دی. البته که کمه کټ شوی وي، صحیح ده که نه، لږ شان کټ شوی وي، څه بده نه لګي، نو داسې څاروي باندې بیا قرباني چې شه دی جایز دی. پنځمه ټول غاښونه یې غورځېدلي وي. اوس یو غوا دی یا پسه دی یا وزه دی، ټول غاښونه یې غورځېدلي دي، خوراک نشي کولی. صحیح ده که نه، نو په داسې څاروي باندې هم قرباني چې شه دی ناجایز دی. البته خوراک یې ښه صحیح کولی شو نو بیا ورباندې قرباني جایز دی. غاښونه یې نه وو، صحیح ده که نه، په خوراک یې ښې طریقې سره یې کولی شو. ته پوهېدې چې دغه کور کې دغه ما ساتلی دی، غاښونه یې خو نشته، خوراک ښې طریقې سره صحیح سلامت کولی شي، نو بیا ورباندې قرباني چې شه دی هغه جایز دی.